د دې درس آغاز به مونږه د سلاید نمبر 95 نه کوو او د مرکب ناقص یا د مرکب غیر مفید دریم قسم به ذکر کوو، مرکب بنایی. صاحب کتاب د ټولو نړمبه د مرکب بنایی د دې تعریف کړی دی او بیا د مرکب بنایی متعلق درې اهمې د فائدې خبرې دا ذکر کړی دي او بیا ته د متعلق ډیر مفید مشقونه راوړي دي. نو ټولو طلباو له دا پکار دي چې هغوی ځان په مرکب بنایی باندې صحیح پوه کړي. د مرکب بنایی تعریف دا دی چې دوه اسمونه وي او د دواړو په منځ کې واو وي، بیا ته دغې دواړو د منځ نه واو لرې کړی شي او ته دغې دواړو اسمونو نه یوه کلمه جوړه کړی شي. مرکب بنایی دې ته وایي چې د دوو اسمونو په منځ کې واو وي، بیا ته دغې دواړو نه واو لرې کړی شي او ته دغې دواړو کلمو نه یوه کلمه جوړه کړی شي، نو دې ته مرکب بنایی وایي. او په عربی کې د 11 نه والا تر د 19 پورې چې کمی انسی دي، د 11 نه والا تر د 19 پورې د ټول انسی د مرکب بنایی دي او دې ته مرکب تعدادي هم وایي ځکه چې ته دې تعلق د هندسو سره دی. مثلا 11 نو دا په اصل کې وو 11 نو که تاسو په غور باندې وګورئ نو 1 ځان له کلمه ده، 10 ځان له کلمه ده او د دواړو په منځ کې واو دی. نو ته دې دواړو نه دا واو لرې کړی شو او د دواړو نه یوه کلمه جوړه کړی شوه 11. دغه شانتي 12 13 14 15 16 17 18 او 19. نو دا په اصل کې دوه کلمې وي، ته دوی په منځ کې واو بیا ته واو لرې کړی شو او ته دې دواړو نه یوه کلمه دا جوړه کړی شوه. نو صاحب کتاب وایي مرکب بنایی وہ ہے جس میں دو اسموں کو ایک کر دیا جائے، چې دو اسمونه رایوزے کړی شي اور دوسرا اسم اپنے اندر واو کو چھپانے والا ہو او دا دویم اسم دی واو دای پټ کړی وي. مطلب دغه دی چې په اصل کې ته د دواړو اسمونو په منځ کې واو وي، بیا ته دې نه دا واو لرې کړی شي او د دواړو نه یوه کلمه جوړه کړی شي لکه 11. نو دا په اصل کې وو 11. په دې باندې مونږه خبره ذکر کړه. واو کو حذف کر کے دونوں لفظوں کو ملا دیا اور فتحہ پر مبنی کیا تو 11 ہو گیا. نو دای د کومه لومبۍ د فائدې خبره ده هغې طرف ته اشاره کړې ده او دا خبره به مونږه لږ په تفصیل سره کوو ځکه چې دا اهمه خبره ده. او هغه خبره دا ده چې د مرکب بنایی یا د مرکب تعدادي تدی دواړه جزونه به مبنی بر فتحه وي، یعنی تدی په دې دواړو جزونو باندې به د همیشه د پاره فتحه وي سوا د 12 کې د 12 دا کومه خبره چې ما ذکر کړه زه دوباره ذکر کوم. د مرکب بنایی دواړه جزونه یعنی دا کومې انسی چې دي ته دې دا دواړه جزونه دا به مبنی بر فتحه وي، یعنی همیشه د پاره به په دې باندې زبر وي، خوا که حالت رفعی وي که حالت نسبی وي او که حالت جری وي سوا د 12
چې د اثنا اعراب هغه بدلیږي را بدلیږي د هغې ذکر به مونږه په وضاحت سره کوو. چې دواړه جزونه مبني بر فتحه وي نو د هغې مثالونه مونږ ذکر کوو. د حالت رفعي مثال لی جاءني 11 رجلا، نو په دې مثال کې د 11 د جاء د پاره فاعل جوړیږي. خو که مونږ په دې باندې غور وکړو نو په 11 باندې هم فتحه ده او په 10 باندې هم فتحه ده، نو دا مبني بر فتحه دی. همیشه د پاره به په دې باندې فتحه وي، خو که په حالت رفعي کې وي، که په حالت نسبي کې وي او که په حالت جري کې وي. د حالت نسبي مثال لی رأيت 11 رجلا، نو دلته 11 دا مفعول به دی او اقا په خپل حالت باندې دی، په دواړو جزونو په آخر کې فتحه ده. او د حالت جري مثال لی مررت ب11 رجلا، نو دلته په 11 باندې با حرف جر داخل شوی دی، خو بیا هم ته دې دواړه د کم دواړو جزونو اخیر دی، نو دا مبني بر فتحه دی. دغه شانتي 13 14 15 16 17 18 او 19 هم دي. رازو مونږه 12 لا په 12 کې دا کم دویم جز دی 10، نو دا خو به مبني بر فتحه وي. همیشه د پاره به تدې په آخر باندې فتحه وي، که حالت رفعي وي، که حالت نسبي وي او که حالت جري وي. البته دا کم لومبی جز دی 12، نو تدې اعراب دا به د تثنیه والا وي، یعنی تدې حالت رفعي به په الف سره وي او حالت نسبي او حالت جري به په یا ما قبل فتح سره وي. مثلا جاءني 12 رجلا، چې ما ته 12 کسان رالل، نو دلته دا 12 د په ترکیب کې فاعل جوړیږي د جاء د پاره، نو 10 خو مبني بر فتحه دی. البته دا کم اثنا دی، اثنا نو دا مرفوع دی په الف سره. د حالت نسبی مثال لی رأيت 12 رجلا، نو دلته دا 12 دا په حالت نسبی کې دی او تدې حالت نسبی په یا ما قبل فتح سره دی. او د حالت جری مثال لی مررت ب12 رجلا، نو 10 په خپل حالت باندې دی او کم دا 2 دی، نو دا په حالت جری کې دی ځکه چې با حرف جر په داخل شوی دی او د یا نه په مخ کې حرف باندې فتحه ده. نو دا کوم لومبۍ فائدہ مونږ ذکر کړه، ته دې خلاصه دا شوه چې کم مرکبی بنایی دی یا مرکبی تعدادی دی، نو تدې دواړه جزونه دا به مبني بر فتحه وي، یعنی همیشه د پاره به په دې باندې فتحه وي سوا د اثنا نه. چې کم اثنا دی نو تدې حالت رفعي به په الف سره او حالت نسبی او حالت جری به په یا ما قبل فتح سره وي. نو صاحب کتاب دغه طرف ته صرف اشاره کړی دا، واو کو حذف करके दोनों लफ्जों को मिला दिया और فتحہ पर مبنی کیا تو 11 हो गया. او مونږه د 11 نه والا د 19 پورې دا کمی انسی دي د ټولو تفصیل دا مونږه ذکر کو، نو دا تاسو په دې ځای کې خیاط کړئ. دویمه د فائدې خبره صاحب کتاب دا ذکر کړي چې مرکبی بنایی دا په ترکیب کې ممیز واقع کیږي او تدین وروستو چې کومه کلمه وي نو دغه کلمه تدې د پاره تمیز واقع کیږي. مرکبی بنایی دا په ترکیب کې ممیز واقع کیږي او تدین چې وروستو کومه کلمه وي نو هغه تدې ممیز د پاره تمیز وي. نو مونږ دوه خبرې وکړې، یو ممیز او بل تمیز. نو ممیز څه ته وایي او تمیز څه ته وایي، نو مونږ تدې وضاحت کوو. ممیز هغه کلمې ته وایي چې د کمی کلمې نه ابهام، پوشیدګي او پټواله لري کړی شي، نو دغه کلمې ته ممیز وایي. ممیز دا هغه کلمې ته وایي د کومې کلمې نه چې ابهام یعنی پوشیدګي او پټواله د لري کړی شي. د مثال په ذریعه سره یې وضاحت کوم. او تمیز دا هغه کلمې ته وایي
د کمی کلمې په ذریعه باندې چې مونږه دا ابهام او دا پټواله لري کو. مثلا رأيت 11 کوكبا، ما 11 ستوري ولیدل. نو په دې جمله کې 11 دا ممیز دی او دا کوكبا دا تدید لپاره تمیز دی. په 11 ممیز کې ابهام دی، پټواله دی، یعنی ما 11 ولیدل. نو خبره واضح نه ده، په دې کې پوشیدګي ده، په دې کې ابهام دی چې تا 11 څه ولیدل. 11 قلمه دی ولیدل، 11 سړي دی ولیدل، 11 ماشومان دی ولیدل، 11 گاڑی دی ولیدل. نو په دې کې ابهام دی. خو چې کله ته دینه بعد مونږه کوكبن لفظ راوړ، نو اوس چې په 11 کې چې دا کم پټواله، نو کوكبن دغه ابهام او پټواله دا ختم کو، چې د 11 نه مراد څه څیز دی؟ 11 ستوري دي. لہذا د کوكبن ته به مونږه تمیز وایو، ځکه چې دی دا ابهام او د پټواله ختم کو، او دا 11 دا ممیز دی، ځکه چې تدینه دا ابهام لري کړی شو. ممیز معنی دا ده چې دا غینه ابهام لري کړی شي. یا مونږ وایو رأيت 11 رجلا، نو 11 ممیز دی او دا رجلا دا تدید لپاره تمیز دی. نو صاحب کتاب دویمه اهمه د فائدې خبره دا ذکر کړی ده چې مرکبی بنایی دا به په ترکیب کې ممیز وي، یعنی 11 12 13 14 15 تر د 19 پورې دا به ممیز وي. او تدینه بعد چې کم لفظ تدینه دا ابهام لري کوي، دا پوشیدګي او دا پټواله ته لري کوي، نو دې ته به مونږه تمیز وایو. نو امید دی چې په دې دویمه خبره به هم تاسو پوه شئ. نو صاحب کتاب وایي مرکب بنائی ترکیب میں ممیز بنتا ہے، اس کے بعد ایک کلمہ ہوتا ہے، اس کو تمیز کہتے ہیں. هغه ته څه وایي؟ تمیز وایي. جیسے 11 کوكبا، نو دلته 11 مبهم ممیز دی، یعنی په دې کې ابهام دی چې د 11 نه مراد د څه څیزونه دي. او کوكبن ته دې لپاره تمیز دی، ځکه چې د کوكبن د 11 کې چې دا کم ابهام، نو دغه ابهام دی ختم کو. نو بیا چې ممیز او تمیز کله ملاو شي، نو ته دینه بیا څه جوړیږي؟ مرکبی بنائی. ممیز اپنی تمیز سے مل کر مرکبی بنائی ہوا. بیا صاحب کتاب دریمه اهمه د فائدې خبره ذکر کوي، او هغه خبره دا ده چې ممیز دا با په تذکیر او په تانیث کې، یعنی په مذکر او په مؤنث کېدو کې با کله د خپل تمیز سره موافق وي او کله به مخالف وي. دریمه د فائدې خبره دا ده چې ممیز دا به د خپل تمیز سره کله به تذکیر او تانیث کې، یعنی په مذکر او مؤنث کېدو کې با کله موافق وي او کله به مخالف وي. نو په دې اعتبار سره د مرکبی بنایی دو قسمونه دي. په دې اعتبار سره د مرکبی بنایی دو قسمونه دي. کم 11 دی او 12 دی. نو په دې کې دا ممیز د خپل تمیز سره به موافق وي. په 11 کې او په 12 کې به ممیز د خپل تمیز سره په تذکیر او په تانیث کې مطابق وي. یعنی کچری تمیز مذکرو، نو د عدد دواړه اجزا دا به هم مذکر وي، او کچری تمیز مؤنثو، نو د عدد دواړه اجزا دا به هم مؤنث وي. ته دې وضاحت د پاره تاسو راشي په دې سلاید نمبر 96 کې کوم لومبه مثال له په دې مثال کې موږ ته دې نور وضاحت هم کو. د لومبه مثال له 11 کوكبا، نو موږ دا خبره وکړه چې د 11 او د 12 دا کم عددونه دي، نو دا به د خپل تمیز سره په تذکیر او په تانیث کې موافق وي. نو دلته چونکه کوكبن تمیز دا مذکر دی، لہذا دا کم ممیز دی، دا کم عدد دی، نو تدی دا دواړه جزونه دا به هم مذکر وي. نو که ستاسو خیال وي 11 هم مذکر راغلی او 10 دا هم مذکر راغلی.
نو دا د خپل تمیز سره د عدد دواړه اجزا دا موافق دي. البته کچری تمیز مونږه مؤنث کو د کوكبن په ځای باندې مونږه امرأتن راوړو، نو اوس دا کم ممیز دی، دا کوم عدد دی، نو دا عددو دا دواړه جزونه دا به اوس مونږه مؤنث ته بدلو. نو مونږ به بیا داسې وایو 11 امرأتن، 11 امرأتن. او دا کم شپږم نمبر مثال لی، نو اوس تاسو دی له راشئ 12 عینا، 12 عینا. نو دلته دا عینن دا مؤنث دی، مؤنثی سماعی دی، عینن لفظ عرب دا مؤنث استعمالی. نو چونکه تمیز مؤنث دی لہذا ممیز دا عدد دا دواړه جزونه دا به هم مؤنث وي. نو 12 هم مؤنث راغلی دی او 10 دا هم مؤنث راغلی دی. او که بالفرض تمیز مذکرو نو دا عدد دا دواړه اجزا دا به هم مذکر وي. لکه دا دی مثال دی، دا 10 نمبر مثال تاسو وګورئ 12 بلدن، 12 بلدن. نو بلدن تمیز مذکر دی لہذا دا عدد دا کم دواړه اجزا دي، دا لومبی جز هم او دا دویم جز هم دا دواړه مذکر راغلي. نو خلاصه دا شوه چې په عربی کې کم د 11 او د 12 انسی دي، نو په دې کې با ممیز د خپل تمیز سره په تذکیرو او په تانیث کې تدې د دواړه جزونه موافق وي. یعنی که تمیز مذکرو نو د عدد دواړه جزونه دا به مذکر وي، او که تمیز مؤنثو نو د عدد دواړه اجزا دا به مؤنث راځي. امید ده چې په دې یو خبره باندې به تاسو په ښه طریقې سره پوه شوي وئ. تدینه علاوه د نورې چې کومې انسی دي د 13 نه واله تر د 19 پورې، تدې دپاره اصول دا دی چې په دې کې به د عدد لومبی جز دا به د تمیز خلاف وي په تذکیر و تانیث کې، او د عدد د دویم جز دا به د تمیز موافق وي. د 13 نه واله تر د 19 پورې چې دا کمی انسی دي، نو تدې دپاره اصول دا دی چې د عدد لومبی جز دا به د تمیز خلاف وي. یعنی که تمیز مذکرو نو د عدد لومبی جز دا به مؤنث وي، او که تمیز مؤنثو نو د عدد لومبی جز دا به مذکر وي، او دا دویم جز دا به د تمیز موافق وي. یعنی که تمیز مذکرو نو د عدد دویم جز دا به هم مذکر وي، او که تمیز مؤنثو نو د عدد دویم جز دا به هم مؤنث وي. اوس تدې مثالونه مونږ ذکر کوو، نو دا خبره به ان شاء الله تعالی نور هم واضحه شي. په دې سلاید نمبر 96 کې دا دویم نمبر مثال 13 قلما. نو دلته په 13 کې دا 3 د قلمن مخالف دی، ځکه چې قلمن مذکر دی نو 3 مؤنث راغلی دی. البته دا دویم جز دای موافق دی. دغه شانتي دا کم دریم مثال دی 15 امرأة. نو دلته تمیز مؤنث دی لہذا د عدد لومبی جز یعنی 5 ته دی مخالف دی، امرأة مؤنث دی او 5 مذکر دی. البته دا دویم جز دا 10 دا د تمیز موافق دی. بیا څلورم نمبر مثال 17 شابا. نو دلته د عدد لومبی جز دا مذکر دی، ځکه چې تمیز د عدد لومبی جز دا مؤنث دی، ځکه چې تمیز مذکر دی، او دا دویم جز موافق دی، دواړه مذکر دی. دغه شانتي دا نور مثالونه هم دي. نو خلاصه دا شوه چې د 11 او د 12 کمی انسی دی په عربی کې، نو په دې کې به ممیز یعنی د عدد دا دواړه اجزا دا به د تمیز موافق وي په تذکیر او په تانیث کې. کچری تمیز مذکرو نو د عدد دواړه جزونه به مذکر وي، او کچری تمیز مؤنثو نو د عدد دواړه جزونه دا به مؤنث وي. البته د 13 نه والا د 19 پورې چې کم انسی دی دغه لپاره اصول دا دی که تمیز مذکرو نو د عدد لومبی جز دا به مؤنث وي، او دا دویم جز دا به د تمیز موافق وي، او که تمیز مذکرو نو د عدد لومبی جز دا به مؤنث وي، او دا دویم جز دا به داغي موافق وي. نو صاحب کتاب دغه خبره کوي په دې نوٹ کې 11-12 کا عدد تمیز کے مطابق آتا ہے، یعنی تمیز مذکر ہوگی تو عدد کے دونوں جز مذکر ہوں گے، اور تمیز مؤنث ہوگی تو عدد کے دونوں جز مؤنث ہوں گے. تدې موږ مثالونه هم ذکر کړل، لکه 11 رجلا یا 11
امرأة یا 12 بلدا او 12 امرأة. تو عدد کے دونوں جز مؤنث ہوں گے، جبکہ 13 سے لے کر 19 تک اعداد تمیز کے خلاف آتے ہیں، یعنی اگر تمیز مذکر ہے تو عدد کا پہلا جز مؤنث اور دوسرا جز مذکر آئے گا، اور اگر تمیز مؤنث ہے تو عدد کا پہلا جز مذکر اور دوسرا جز مؤنث آئے گا. وہ سلائیڈ نمبر 97 مرکبی بنائی کے ساتھ تمیز ملائیے. چې دا کم مرکبی بنائی ممیز ده نو ته دې سره تاسو څه ملاو کوي؟ مناسب تمیز وسره ملاو کوي. نو دې کې به مونږ دغه اصول ته ګورو. د 11-12 دپاره ځان له اصول دي او د 13 نه والا د 19 پورې ځان له اصول دي. نو لومبۍ جمله ده 11 کوكبا. نو دلته کوكبا دا مذکر مونږ راوړ، لہذا د عدد دا کم دواړه جزونه دي د ممیز دا به هم مذکر وي. دویم نمبر 13. نو دلته 3 راغلی دی، لہذا 13 مؤنث دی، نو چې کم تمیز دی نو دا به مونږه مذکر راوړو، نو دا به شي 13 رجلا، ځکه چې دا د 13 نه د 19 پورې دي. بیا دریم نمبر 15. نو دلته دا 5 مذکر راوړی دی، لہذا چې کم تمیز مونږه راوړو نو هغه به مؤنث وي. 15 امرأة. نو لومبۍ جزء مخالف دی او دویم جزء موافق دی. څلورم نمبر 17 کوكبا. 17 کوكبا. نو 7 مؤنث دی د عدد لومبۍ جز، نو چې کم تمیز دی نو دا به مذکر وي، نو 17 کوكبا. پنځم نمبر مثال 19 شابا. 19 شابا. نو 9 دا مؤنث دی، لہذا ته دې چې کم تمیز دی نو دا به مذکر وي. شپږم نمبر 12 رجلا. نو دلته چونکې دا 11-12 دی نو د 12 انسه ده، لہذا په دې کې به تمیز او د ممیز دواړه جزونه دا به په خپل منځ کې موافق وي. نو 12 مذکر دی، لہذا ته دې تمیز دا به هم مذکر وي. نو 12 رجلا یا 12 کوكبا. وم نمبر 14. نو 4 مذکر راغلی دی، لہذا ته دې چې کم تمیز دی نو دا به مؤنث وي. نو 14 غرفة. 14 غرفة. لومبۍ جز مخالف دویم موافق. اتم نمبر 16 کتابا. نو 6 مؤنث دی، لہذا ته دې چې کم تمیز دی نو دا به مذکر وي. 16 کتابا. نهم نمبر 18 قلما. نو 8 مؤنث دی، لہذا ته دې چې کم تمیز دی دا به مذکر وي، نو 18 قلما شو. او لسم نمبر 12 امرأة. نو چونکې دا 11-12 د 12 انسه ده، لہذا په دې کې د ممیز دا دواړه جزونه دا به د تمیز موافق وي. نو دلته ممیز مؤنث دی، لہذا تمیز به هم مؤنث وي. نو 12 امرأة دا ته جوړ شو. حسب ذیل جملوں میں مرکبی بنائی تلاش کرے. دا لاندې جملې ورکړي دي چې تاسو په دې کې مرکبی بنائی تلاش کړئ. نو لومبۍ جمله دا رأیت 11 کوكبا. نو په دې کې 11 دا مرکبی بنائی دی، او دلته چونکې تمیز کوكبا راغلی دی او نو د 11-12 ممیز او تمیز یو شانتی وي، لہذا 11 دا هم مذکر دی او کوكبا دا هم مذکر دی. نمبر 2 اخذت 14 قلما. دا 14 دا پکې مرکبی بنائی دی، اصل کې دی 14. بیا مو ته وو حذف کو او دواړه جزونه مبني بر فتحه کړل، نو 14 دا ته جوړ شو. او چونکې قلمن دا مذکر راغلی دی نو د عدد لومبۍ جز دا ته دی مخالف دی او دا دویمه موافق دی. دریم نمبر مثال لی اخذ 12 درهما. دلته خو 12 لیکلی دی لیکن دا ټیک 2 راځي ځکه چې دا په ترکیب کې مفعول به جوړیږي. اخذ فعل له هو ضمیر پکې فاعل له او دا 12 دا ممیز دی او درهمن تمیز دی، نو دا مفعول به جوړیږي. او موږ ویلو چې 2 حالت رفعی په الف سره دی او حالت نسبی په یا ما قبل فتحې سره دی، نو دلته دا په یا ما ته حالت نسبی په یا ما قبل فتحې سره دی. نو اخذ 12 درهما او دلته د عدد دواړه جزونه دا د تمیز موافق دی ځکه چې دا 12 انسه ده. سلورم نمبر مثال لے ذهب النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینة 3
عشرة نبویة چې نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت په 14 کال باندې مدینه منورې ته تشریف وړو. نو دلته د 13 دا ممیز دی، مرکب بنایی ده، او د نبویتن دا ولا تمیز دی. او دلته چونکه نبویتن تمیز مؤنث دی نو ته د عادت چې کوم لومبه جز دی نو دای مخالف دی او دویم جز موافق دی. 5 نمبر لقیت 15 عالما، وزر 15 عالمانو سره ملاو شم. نو 15 دا مرکب بنایی ممیز دی او د عالمان دا ولا تمیز دی. او دلته هم عالمان چونکی مذکر راغلی نو د عدد لومبه جز ته دی مخالف دی، ځکه چې د 13 نه والا د 19 پورې مخالف وي. مرکب بنایی جملے کا جز ہوتا ہے. په تیرو دوو درسونو کې په مرکبی توصیفی کې هم موږ دا خبره کړې وه او په مرکبی اضافي کې هم موږ دا خبره کړې وه چې مرکبی غیر مفید چې کوم قسم دی نو دا د جملې جز جوړیږي، یعنی یا فاعل جوړیږي یا مفعول جوړیږي یا مبتدا جوړیږي یا د مبتدا خبر جوړیږي. نو د قشانتی د مرکبی بنایی هم د جملې جز جوړیږي. د لاندې چې کومې جملې ورکړې دي نو په دې ټولو کې مرکبی بنایی د جملې جز جوړ شوی دی. لومبۍ جمله ده رأيت 11 كوكبا. نو رأيت فعل بفاعل له او 11 دا ممیز دی او کوكبا دا ولا تمیز دی نو دا مفعول به ده. نو 11 كوكبا دا د جملې جز دی او کم جز دی مفعول به دی. دویم مثال دی قطعت 12 تفاحا. نو دلته هم دا 12 تفاحا دا په ترکیب کې مفعول به دی دو قطعت لپاره، نو دا هم د جملې جز دی. دریم نمبر مثال له حلاکت 12 امرأة چې 12 زنانه د هلاک شوي، 12 زنانه د هلاک شوي. نو دلته 12 امرأة دا په ترکیب کې فاعل له د چا لپاره د هلاکت لپاره، نو دا د جملې جز دی او کم جز دی فاعل له او دا فاعل له او تدې حالت رفعی دا په الف سره دی. سلورم نمبر جمله ده نصورت 17 رجلا. نصورت فعل بفاعل له او 17 رجلا دا ولا مفعول به دی. او دا غشان نظرت 14 عینا او لقیت 13 شیخا. نو دا د جملې جز جوړیږي. نو په دې یو مثال کې فاعل له او په دې نور مثالونو کې دا مفعول به جوړیږي. نن چې دا کم سبق مونږه ذکر کو نو تدې خلاصه دا و چې د ټولو نه لومبې مونږه د مرکبی بنایی تعریف کو واغه داده چې دو اسمونه وي د دواړو په منځ کې وو وي. مونږ ته دینه دا وو لري کو د دواړو نه یو کلمه جوړه کو نو دې ته سوی مرکبی بنایی وته وي او دې ته مرکبی تعدادی هم وي ځکه چې د دې تعلق د انسو سره دی او د 11 نه والا تر د 19 پورې چې کوم انسی دي نو دا ټوله مرکبی بنایی دي. بیا مونږه درې د فائدې خبرې ذکر کړې وي. لومبۍ د فائدې خبره دا وه چې د مرکبی بنایی دواړه جزونه دا به مبني بر فتحه وي، یعنی همیشه د پاره به تدې په اخر باندې فتحه وي، یعنی حالت رفعی کې به هم دغه فتحه وي، په حالت نسبی کې به هم وي او په حالت جری کې هم وي، سوا د اثنا نه چې د اثنا اعراب د تثنیه بشانتی دی. حالت رفعی په الف سره دی او حالت نسبی او حالت جری په یا ما قبل فتحه سره دی. دویمه د فائدې خبره مونږه دا ذکر کړې وه چې مرکبی بنایی دا به په ترکیب کې ممیز وي. مرکبی بنایی یعنی دا کوم انسی دی 11 دی ته به مونږه ممیز وایو. 11 12 13 14 دی ته به مونږه ممیز وایو او تدین وروستو چې دا کوم انس راځي نو دی ته به مونږه تمیز وایو. بیا ممیز څه ته وایي او تمیز څه ته وایي دا غي مونږه هم وضاحت کړو چې ممیز دا هغه لفظ ته وایي به کوم کې چې ابهام وي، پوشیدګي وي، نو په دې عادت کې پټواله دی چې د عادت نه مراد زمونږ څه څیز دی. نو تدین وروستو چې دا کوم لفظ راځي نو دا د عادت نه د ابهام او د پټواله د تی لري کوي. او درېمه اهمه د فائدې خبره مونږه دا ذکر کړې وه چې ممیز به د خپل تمیز سره په تذکیر او تانیث کې کله مطابق وي او کله به مخالف وي. نو په هغې کې دغه مرکبی بنایی دا کمی انسی دی نو دا مونږ په 2 کې تقسیم کړي. د 11 او د 12 د پاره ځان له اصول دي او د 13 نه والا د 19 پورې ځان له اصول دي. د 11 او د 12 د پاره دا اصول چې په دې کې ک تمیز مذکر نو د عدد دواړو جزونه به هم مذکر وي، که تمیز مؤنث نو د عدد دواړو جزونه به هم
مؤنث وي، یعنی په تذکیر او تانیث کې به د 11 او د 12 انسی دا به د تمیز موافق وي. او د 13 نه 19 پورې اصول دادي کچری تمیز دا مذکرو نو د عدد لومبه جز به تدې مخالف وي او دویم جز دا به موافق وي. یعنی که تمیز مذکرو نو لومبه جز به مؤنث وي او دویم جز به مذکر وي. او کچری تمیز مؤنثو نو د عدد لومبه جز دا به مذکر وي او دویم جز به مؤنث وي.